سلامونه ملګرو، خدای د وکړي څه روغ جوړ وئ. ملګرو نن په یو درو پوینټو باندې خبرې کوو. څه تېر شو یوې هفتې کې څه وشول او حالات کوم طرف ته روان دي. اول خبره به دې نه شروع کړو. یوه هفته مخکې کومه پښتون قومي جرګه راغلې وه پراشنار ته. نو هغه څه کله کورمې ته راغلله نو اول هغوی شپه څه کوم دی هغه مندوریو کې وکړه. مندوریو کې کوم مشران دي هغوی سره خبرې وشوې. بیا دسته راغله بګن ته، بګن جایزه یې واخیستله. بګن کې کوم کسانو هغوی سره خبرې وشول. بیا هغه جرګه پورته راغله سدې ته، او سدې کې کوم مشران دي با اثر مشران دي هغه ورنه غایب شول، او کوم عام کسان دي یا کوم عام جوانان دي هغوی سره په یوه لکه درمنده یا داسې سرا یا داسې ځای کې کېناستل. هغه ځای کې یوه جرګه وشوه، خو ډېره بې نظمه جرګه وشول. دا خلک څه کله پراشنار ته راغله نو بابي کورم نه هغوی ډېر پرتفاق استقبال وشو پراشنار کې. بیا دا مرکزي امامبرګاه ته راغلل. مرکزي امامبرګاه کې دوی یوه دعوا وکړه. څه موږ څنګه د تاسې کومه واقعه کېدله دې نه مخکې 2-3 ورځې مخکې کمشنر سره میټینګ و، هغه سره مو ناست وو. مو هغوی ته دا خبره وکړه چې مونږ کورمې ته ځو. هغوی مو ته مخلات راکړو. مخلات یې راکړو، هغه نه بعد یې د منځ کې دا واقعه وکړله. دوی دا وینا دی چې دا کومه واقعه دی دی اندي رتګ پره وکړله، یعنی مو ارتګ پره. اوس یوه خبره دا دی چې آیا تاسو ته داسې پاتې وه چې تاسې ارتګ سره مسلې ټیکېږي نه بلکې نورې خرابېږي. تاسې ویلې که دا واخیستلو. مخکې خبرو ته تر څم یوه خبره دا وه چې دوی ورتللې ته چې کومه دا واقعه وشوله آیا تاسو ته د دوی پاته وه که نه وه پاته. دویمه خبره دا چې تاسو کله راغللوئ یوه ځای کې خلکو سره ملوېږه، بل ځای کې خلکو سره ملوېږه، بل ځای کې خلکو سره ملوېږه. کله لوړ کورم صدر مقام ته راغلل تاسې نه مشران ویلې ورک شول. دا یوه خبره ده چې په کار دی دې وضاحت تاسې کړی وی. سدې کې کومه بې نظمه جرګه وشوله چې هغه هېڅ نتایج نه راووتلو. او دین علاوه پراشنار ته چې کله راغلل هلته خو د دوی استقبال یا وشو، خو ټیک ټاک خالقیه ورته ارجامه شو. تقریبا مرکزي امامبرګاه کوم درسان دی کوم نن امامبرګاه دی هغه مکمله ډاکه شوله. دلته چې کله دوی شپه وکړله په سبا د دوی ډېره مختصره جرګه وشوه. مختصره دې وجې وشوه چې سیاست چې دوی کومې خبرې وکړې هغه شیعه کوم امیدین دي هغوی سره هغه خبرې دوی ومنلې، او هغوی ته اختیار کلي ورکړو چې تاسې امن دپاره څه کوه شئ موږ درسره راضي یو. نو دې د وجې کومه جرګه وه هغه انتهایي مختصره شوله. یعنې پراشنار کې دوی ټوټل 18 غنټې یا نه ولګېدل چې دغه ځای نه واپس شول. بیا دوی لاړل بشارې ته. بشارې کې خلکو سره خبرې وکړل. بیا بشارې نه لاړو واپس بیا سدې ته لاړو. بیا یې سدې کې 3 شپې وکړې. هغه په باوجود بیا ورته څه ځواب نه شو میلاو. اوس بعض کوم مشران دي هغه ورنه لاړل. لکه مولانا کوم یعقوب دی هغه هم ورته ویلي وو چې زه خالي یم، ما وس کې هېڅ نشته. کوم مشران دي هغه نشته دي. 3 ورځو نه بعد چې کوم دي هغه دغه ځای نه دوی واپسي وکړله. اوس دې کې څو تشویش والا خبرې دي چې هغه تاسې په مخکې لږ کېدوم. اول خو دا چې دوی خپله دا اقرار وکړو چې موږ ارتګ ته دا واقعات پکړل. نو دې نه ثابته شوله چې تاسې راتلو ته یې دا واقعات پکړ نو چې تاسې بیا راسوئ بیا به کېږي. دویمه دا چې یوه فریق سره تاسې خبرې وشوې، بل فریق کې د نه مشران ورک شول. ایدي اندازه یا ایدي وضاحت تر اوسه پورې ویلی نه وشو. دا یوه اهمه خبره ده. دریمه دا چې چپرې نه حتی بشارې پورې هر یو کس سره ملوېدل. مندوریو خپل مشران، بګن خپل مشران، سادې خپل مشران، بشارې خپل مشران، چمکني خپل مشران. دغو اټولو سره ملوېدلې نه به آیا یو اتفاق راشي، آیا یو ښه فیصله به وشي؟ نه. ویلې هغه کې هم کوم اهم مشران هغه نه وو، او کوم هغه کسان چې هغه علاقې کې مشرتوب حیثیت نه لري هغو سره دوی ناست وو. بیا یې 3 ورځې انتظار وکړو، هغه په باوجود دغه ځای نه لاړله. یو خو دا خبره وشوله. بله دا چې دغه ځای کې مو ولیدل دا
پښتون قومي کومه جرګه ده دا زه هېڅ قسم ته تعصب یو بل سره نه کوم نو هغوی هر یوه کس بشارې د بګن د دغو شیانو ویډیو پکچر دا ټول ویر کړل خو پرچنار مهمن نوازی باندې یا دلته کوم خلک محاصرې کړي هغه باندې دوی نه ویډیو راغله نه بیان راغللو دا ډېر افسوسناکه دی مفتی کفایت الله بګن کې یو پټو واخیستلو څه بګن که منظر حال بشارې کې واخیستلو څه محصور بشاره نو سوال دا دی صاحب پرچنار محصور نه دی بیا دې باندې پسې وه حکومتي جرګه دوی هم دا وینا کوله څه مونه به دا مشران کوم تشویشونه دوی خیال هغه دوی سره وشول نو خبره دا دی چې کله دوی تلل دوی نه کوم اهم مشران دی هغه واپس کوهاټ ته بوتلل کوهاټ ته بوتلل به هغه کوم مشرانو پر کوروم کې هغوی کې سید تجمل جلال سر و زمین جغو نور کوم اهم مشران دي هغوی ودرېدل ورانه لاړل څه نه موږ ته پښتانه راغلي دي په کور دیوال مو دوی سره خبرې وکړو هغه نه بعد هغوی لاړل نو دوی سره خبرې وشي دوی ته ټول واقعیا ورکړلو دوی هغه یا که څه ورته وایي هغې عزت سره رسخات یا که اوس خو حکومتي جرګه دوی باندې شروع شوله دلته دا جرګه شوه دوی دا وینا کوي چې وی جرګې نه بله نه کېږي نو خبره دا دی سوال خو تاسې راغلي وئ تاسې نه یې پسد دویمه جرګه وکړه په کار دی دې وضاحت تاسې دلته کوم شیعه مشران دي هغوی نه مې اغوښتی سني نه مې اغوښتی څه ویلې یوې نه پسه بله وشوه حالانکې دغه طرفه خو ته هر څه کلیر و بله دا څه هلته کومه جرګه روانه دی هغه کې یو خو حکومت خپله ملبه نهلې سره مني نه خپله ملبه په امیدینو چوي په مشرانو چوي او بندوق کې نوق پر دستخطونه د هغه ونښلي بله دا کوم قدرمن مشران دي هغوی لږ څه نه څه توهین یې کړی دی ویلې چې دا کوم مشران دي د هغو افسرانو د هغو کمشنرانو نه د هغو جرنیلانو نه دا زیات معتبر دي زیات بهتر دی ویلې دوی پسې ټول قوم دی هغه د پیمو ټیکس باندې تنخواه خلي مو ټیکس باندې د خوراک کوي یوه بله خبره ده څه فیصلې کې تغییر دا یوه خبره دی دلته یوه طرف ته فیصلې کې تغییر کي کله یو شکر وبسي کله بل شکر وبسي بل طرف ته مو کسو څه روډ یا نه کولویږي روډ باندې سره خبره نه کېږي او بل طرف ته څه مو کسو ټالو کونج کوم یا بدشکوټ کوم ځای دی چې هغه دغه جنګ زد کې راغلي هغه کې دوباره نوي مرچې جوړېږي ټالو کونج بدشکوټ د توریانو همزهیلو مستخیلو انتقالي ځمکه دی خبره دا دی څه امن معاهده روانه دی بیا د مرچې ویلې جوړېږي او څه پښتون قومي جرګه راغله چې دغه طرف اختیار کلي درته میلاو شول هغه وله وضاحت مو یې نه وغوښتلو او دویمه دا چې دلته ښه تاسې ته هر څه کلیر شولو هلته تاسې شل قسمه الکي دي شل قسمه مشران دي هغه سره کېنستل آیا په دې به اتفاق راشي او که نه به شي را بله خبره دا څه کلیام مو به کته ټي ټي نه وایو ویلې څه پرچنار باندې ټي ټي داسې څه هغه نشته خو تحریک طالبان داعش او دې نه علاوه دلته کوم ایکسټریمیست ګروپ دي هغوی حرکات و سکنات شته نو طالبانو نه مو نه یو څه د افغانستان طالبان درځي نه بلکې افغانیان کوم لوکل دي هغه درته رسي دلته کوم هغه دي دی پړوچ کې دا د یو هغه مثال دی اهم مثال دی هغه اوس یا کلیام سر دی بګن کې استه دسته علاقو کې حکومت مرچو کې ناز دلته اف سی اپ پراته دی په دې نه پیږو بله دا څه بګن کې یو ګروپ دی څه دی شي خپله بګن والا هغه کوي اعتراف کوي چې دلته دهشتګردۍ د کېږي ویلې څه کله کنویانې اټیک وشو دوی ویله دهشتګرد وکړو نو د دهشتګرد څوک دی خدای تو سنډلي کې تو سره سار دی که نه کازیم ګروپ دی چې هغه نه اف سی والا پرېږدوي نه آرمي والا پرېږدوي نه شیا پرېږدوي د یو حسولیا نشان چې دغه روکتام یې لیوه نه شو دا فیصله تاسې نه پرېږدو چې دا ویلې نه کېږي نو دا ټولې خبرې دي اوس اول خبره ده چې آیا که دا سرکاري جرګه فیصله وکړي نو قومي جرګې ته به دوی څه کوي او آیا قومي جرګه چې کله دا فیصله وکړي هغه به واپس نه رسي او دې نه مخکې په جولای 2023 کې یوه بله فیصله شوې چې هغه کې 15 کروڑ نوات و چې هغه خلاف ورزۍ شوي دي هغه خلاف ورزۍ زه تاسو ته یې وښیم چې کومه شوي دي هغې فیصلې ته د څه کوي او دې نه علاوه د کومې مرچې روانې دي مرچې کوم کار روان دی
دوی رقتوم دپاره دوی سره څه لاهي عمل دی. نو دا ټولې خبرې دي، ثبوت سره یې کوو، ځنه هوایي خبره او کې نه کوو. چا څه خیلی تا کوشچن وی لاندې کامنټ کرنه کوای شوی، ټیک ټاک یا کوای شوی او جواب یا در کوم. نو دی باندې تاسې څه نظر لرئ؟ څه آیا دا کوم معاملات دي دا به ټیک شي او که نه به شي ټیک؟ ما ته اجازت راکوئ. د الله